السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د مسلمانانو د غیر مسلمو په منځ کې غټې غټې معرکې شوې دي او د هغې یو لوی تاریخ دی چې د ډېر وخت نه دا معرکې روانې وې. په هغې کې یوه غټه معرکه د مسلمانانو د فارس والا سره شوې وه، د ایرانیانو سره، د عمر رضی الله عنه په دور خلافت کې. او دا په تاریخ کې دا واقعه موجود ده چې کله رستم د فارس د لښکر مشر و او هغوی راله د مسلمانانو مقابلې ته، نو د هغه په زړه کې د مخکې نه دا خبره موجوده وه او خلکو ورته ویلي وو چې ګوره دا داسې لښکر دی، په ظاهره کې ډېر ساده ښکاره کېږي او دې ته د اوسه پورې چا شکست نه دی ورکړی. نو هغه د معلوماتو دپاره یو دوه کسان د مسلمانانو لښکر ته راولېږل او هغو ته وویل تاسو معلومات وکئ چې دا خلک ولې شکست نه خوري او د دوی د فتحې اسباب څه دي، چې دا معلوم شي چې د دې خلکو طور طریقې څنګه دي. هغه دوه کسان راله د مسلمانانو لښکر ته او د مسلمانانو په لښکر کې یو څو ورځې تېرې کړې، په هره طریقه باندې راله، خو چې یو څو ورځې تېرې کړې واپس لاړه. نو هغه ته تپوسونه وکړو چې تاسو د مسلمانانو باره کې څه وایئ، نو د هغو تبصره دا وه. هغوی ورته وویل چې دا داسې خلک دی چې بالکل زمونږ په شان زندګي تېروي، هر څه زمونږ په شان دي، داسې څه خاص څیز مونږ محسوس نه کړو چې د هغې د وجې نه مونږ داسې ووایو چې دوی ته فتحه میلاویږي او دوی ته شکست نه میلاویږي. بهرحال نو هغه ته تپوس وکړو چې تاسو هغه کارونه چې ناشنا کارونه هغه ته ووایئ. نو دوی ورته وویل چې یو ناشنا کار دوی دا کوي چې په ورځ کې او په شپه کې یو 15 ځله دوی یو کس مخکې شي او دا ټول خلک پسې شاته ودرېږي او هغه مخکې کس چې کوم کار کوي دا شاته کسان هم دغه شانتي کار کوي. مطلب د مسلمانانو چې کوم د جماعت دغه کله چې دوی مونځ به کوو هغه حالت یې بیان کړو چې دا یو پکې ډېر ناشنا کار و چې په یو کس پسې به شاته ودرېده په صفونو کې او د هغه اقتدا به یې کوله او د هغه به چې کوم کارونه کول هغه کارونه به دې خلکو کول، خو چې یو پکې دغه کار ډېر زیات ناشنا و. بیا یې هغه تپوس وکړو، د هغه شک دا و کیدای شي دا خلک خوراک څه ناشنا غوندې کوي، د هغې د وجې غالبه کېږي. نو تپوس یې وکړو چې دا خلک خوري څه، خوراک یې څه دی. نو دوی ورته وایي چې خوراک هم زموږ په شان خوراک دی، البته دوی څه ټایم په ورځ یا شپه کې څه ټایم دغه کوي او ډکې راغستلي هغه په دې خوله کې وهي. مسلمانانو به چې کوم مسواک استعمالاو نو هغه حالت یې بیان کړو چې مسواک کوي، نو دوی ورته چې دا ډکې په خوله کې وهي. وایي د دې خبرې سره د رستم په ذهن باندې یو رعب راغی او دغه رعب د ده په ذهن کې و. او چې کله د مسلمانانو دوی په منځ کې معرکه کله راله، په هغې کې مسلمانانو ته فتح میلاو شو، دوی ته شکست میلاو شو. خو د رستم په ذهن کې وایي دا رعب د دغې خبرې نه راغی چې کله ورته دې دو جاسوسانو وویل چې دا خلک په خوله کې ډکې وهي، یعنی مسواک کوي. د دې یو څیز د وجې نه د هغه په ذهن کې دا رعب راغی، رعب پرې غالبه شو. دا د هغوی د شکست یو لوی سبب و. د دې وجې نه علما فرمایي چې د نبي علیه صلات وسلام په هر یو سنت کې د مؤمنانو دپاره نجات دی او هر یو سنت د نبي علیه صلات وسلام په دې کې زموږ دپاره خیر دی او دا د خیر او د برکت نه یو ډک دغه دی. که نه دغه د یو مسواک د وجې نه دومره یو لوی طاقت ته شکست میلاوېدل دا ډېره ناممکنه خبره ده. دا په تاریخ کې صحیح واقعه ده، داسې واقع شوې ده او دین هم دغه یو سبق مونږ ته میلاویږي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت دا زموږ دپاره د نجات ذریعه ده. السلام علیکم.